رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. استغفر الله وینا ویل پکار د دې وجه انسان واقعیاتو کې راځي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه محدث دی او د حدیث لوی عالم دی او د فقه لوی امام دی. د باندې نورم ډېرې سختۍ تکلیفونه او دردونه راغلي دي. یو پیره دی په سفر باندې روان یو کلي ته ورسېد، یوه علاقې ته. دی چې څنګه ورسېده نو ته وي چې زه به دې جومات کې شپه وکړم. دی جومات ته لاړو، جومات خادم وي ته جومات نه وځه، زه جومات بندوم وي. بس هغه ورسره باندې شي دغه جومات دغه خدمتګار. نو امام صاحب ورته ته خو مېلمه یې شپه تېروم نه ورسره کوم ویې نه بس ته به جومات نه وځې. نو بس امام صاحب یې جومات نه راوباسه. چې راویې هغه وایي دا بس نه راکوالې بس شپه کوم جومات خولې کې به دې دی به شپه تېره کوم چې جومات کې مې نه پرېږدې. هغه وایي نه جومات کې به دې دی به هم نه ودرېږي وي دې دی به هم شپه نه تېروي نه به کښېني. نو جومات د خولې نه هم شاړو. نو بیا یې چې نه لرې کېده امام صاحب هغه ولګېدلو او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د خپو نه یې ونیولو. تکه سپینه ږیره ده بوډا بابا دی، څومره لوی تکلیف دی. د خپو نه یې ونیولو راښکۍ اپله هغه یې لرې کړو. بنیته شو سره نو باید د زه د بنیتۍ خو څه علاج نشته بیا. هغه یې راښکلو. دې کې یو کس راغی، یو صاحب. هغه ورته وي ته ولې ظلم کې یو مشر معمر کس دی یو بزرګ کس دی سپینه ږیره ده او ته د باندې د یې راښکې تکلیف ورکړي. ورته یې وی دی وایي چې زه پاتې کېږم جومات کې دی نه پرېږدم دلته. هغه ته وی د مېلمه یم وی دی ما دغه شان پرېږدي نه جومات. ورته وی ښه دی چې دی ځان سره بوځم خپل کور د ما سره شپه تېره کړي. ولې نه؟ بس امام صاحب یې ځان سره بوته شپې نه چې کور ته یې بوتم. امام صاحب یو کمره جدا هغه د حق خالي کړه، هغې ته هغه لړه هغه خپله یې لیدو چې امام صاحب مېلمه راغې ورکړه. په مېلمه باندې دومره خوشحاله چې دغه کور مالک لګیا شو په خپله باندې هر څه روټۍ هر څه تیاروي. امام صاحب لګیا د خپل ذکر عبادت تلاوت نیک اعمال کوي. نو هغه ورته روټۍ خو دې روټۍ ورته تیاره کړه، روټۍ راړه شپه تېره کړه. سهار بیا راغی دغه د کور مالک او بیا ورسره ناشته چې هغه ټایم څه وو هغه یې ورته حاضر کړه. خو د امام صاحب د کور د مالک کې یو کار ولیدو چې ده به څه کار کوم نه استغفرالله به یې ورسره وي. مطلب پلیټ پرې رااغېستلی و نه استغفرالله به یې وي. چې فرض کا سالن به یې اچولو نه استغفرالله به یې وي. فرض کا اور به یې بللو استغفرالله به یې وي. چې څه عمل به یې کوم استغفرالله به یې هغې سره وي. نو دغه امام صاحب سره دی چې سهار دغه روټۍ راوړه چې څه حاضر و. نو ورسره چې کېناستو امام صاحب ورته وي تا خو ما ولیدې یو عمل ما تا کې ولیده چې تا څه کار کو استغفرالله وي. وی تا ته پته ده وي الله تعالی خو سوره نوح کې دې ډېرې فایدې بیان کړي دي چې څوک استغفرالله وایي. وي ما ته پته ده وي د ما دا کور چې ته وینې دا د استغفرالله برکت او دغه شانتې وي چې د ما دا کپړې وینې دا د استغفرالله برکت وي چې دا ما دا کور کې څه څیزونه دي دا د استغفرالله د وجې الله ما دا راکړي دي. وي یو خبره ده وي هغه الله ته روسه نه ده پوره کړې. الله تعالی ده د الله تعالی نه څومره وخت نه سوال کوم استغفرالله وایم الله نه سوال کوم چې یا الله ما سره د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ملاقات وکړي زما مېلمه یې کې دا دعا مې لا نه ده پوره کړې. امام صاحب ورته وي دا دعا دې مې الله قبوله کړې ده وي زه خپله امام احمد بن حنبل یم او ستا مېلمه شوی یم. نو استغفرالله ځانو دومره برکات دي چې الله به دله دعاګانې قبولوي. نو دې کې بیا څو قسمونه دي. یو استغفرالله دی او که د دې نه لږ سیوا اوږد وایي نو استغفرالله ربي من کل ذنب واتوب الیه. او درېیم قسم استغفرالله چې دې نه زیات اوږد ویلی شي حدیث کې راغلی دي مفهوم یې دا دی چې څوک دغه درېیم نمبر قسم وایي عقیده سمندر د زګ برابر ګناهونه یې الله تعالی به ورته معاف هغه دا دی چې استغفرالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي او الله یې موږ په دې باندې رضا شي.